السلام علیکم ورحمت الله. نن په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه وا د هغې لپاره 4 بجې ټایم یې ښودی او د هغې لپاره ډېر غټ کمپین چلیدلی و، حتی چې د علي امین ګنډاپور په خپله باندې د هغې لپاره ډېر زیاتې نارې والې وې، ډېر کمپین یې چلولی و او حتی ډېره پورې ویلي وو چې زه به سیاست ته پرېږدم که چېرته ما دا جلسه ونه کړله. نو هغه اوس خبر راغی چې دغه جلسه منسوخ شوله او د چا په وینا باندې نو د خپل لیډر عمران خان په وینا باندې مونږ دا جلسه منسوخ کوو او اول یې ویل چې بهی په هیڅ صورت به دا جلسه نه منسوخ کیږي، په هر صورت به مونږ دا جلسه کوو او اوس یې چې دی هغه دغه جلسه منسوخ کړه. نو اصل مقصود دا دی چې بهی څنګه عمران خان په یوه ورځ کې خپل مایند بدل کو ویل چې یاره جلسه مه کوئ، یا خو دا را چې عمران خان ته ډو سره نه چا ویل نه دي او یا دا را چې دوی په خپله باندې یریږي. هسې چې دی د تحریک انصاف ملګري د تحریک انصاف کارکنان هغې له دوکه ورکوي د لیډرشپ په نوم باندې او هغه هسې دغه خبره غولۍ را غولوي. نو صحیح لیډر په پاکستان کې هغه لیډرشپ د تحریک انصاف نشته دی، هسې اکو بکو ته سیس پاتې شوی دی. نو کله هغه یو شان اعلان کوي، کله بل شان اعلان کوي، دا یې څومره جلسه را چې هغه کیدي او بیا یې منسوخ کي، کله یوه بانه کله بله بانه. اوس خو په دې کې علي امین ګنډاپور دا ویلي وو چې مونږ به دا جلسه منسوخ کوو به نه او خامخا به یې کوو او که پوه مې نه کړه نو زه به دا سیاست پرېږدمه. نو مقصد مې دا دی چې جلسه خو ونه شوله، اوس مونږ ګورو چې آیا د تحریک انصاف کارکنان د ګنډاپور نه د سیاست پرېښودو مطالبه کوي که نه کوي. په کار هم ته دا ځکه چې د کال وشو تقریبا او دغه د ډایلاګ دي چې نه ختمیږي او د شوګانې دي چې نه ختمیږي. دا شوګانې دله ختمول پکار دي، دا ډایلاګ دله ختمول پکار دي، په حقیقي معنو سره خپل کار ته کار ویل پکار دي. پهی ته د KPK وزیر اعلی ته هغه کار وکړه ستا مقابله د پنجاب سره ده، د مریم نواز سره ده، ته خپل کارکردګي عوامو ته وښایه. جلسو دپاره هغه نور کسان که پرېږدوه، نور کسان به جلسې کوي، ته خپل کارکردګي وښایه، د کرپشن نه لږ وزګار شه او لږ د خلکو ته ځان وزګار کا، د خلکو خدمت ته ځان وزګار کا. تا 2 ورځې مخکې هغه 600 ترقیاتي منصوبې هغه ختمې کړې چې یاره پیسې نشته، نو یو طرف ته پیسو رونه دونه او بل طرف ته د دغې نه د دې څیزونو نه وزګارېږي نه. نو درخواست دا دی چې به یا خو استعفا ورکه او لاړ شه کور ته، سیاست پرېږده او که دغه نه پرېږدي نارو نه ځان نه راوباسه او د خلکو په خدمت کې ځان استعمال کا. دا موقع بار بار نه راځي، دا کله کله راځي. ډېره مننه.